جاپانی هم لګه لګه راځي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو بابا جی ستاسو عمر څومره دی د خیره؟ زما عمر جی 79 ایئرز. 79 ایئر دی. دا خو زمونږ باباګان بچو په کورونو کې بملاسو کنه جی. نو تاسو آرام ولې نه کوئ؟ تاسو د تبر په لاس ګرځئ. عمران خان نه قربان، عمران خان لپاره راوتی ما او د پاکستان لپاره راوتی ما او د دې پاکستاني قوم لپاره راوتی ما. او دا چې موږ له کومه SP د اټک چیلنج یې کړی دی سوابایله، دا د ارتغوله دغه ده، هغه کلهاړي ده. دا مې پسې وله والله زما چیلنج دی ستاسو په ذریعه هغه ته چې اټک ته راوځه اټک پول ته ګورو به دا مې ورپسې ووایي که په دې دغه نه مې تعصب دغه نه کړي وایي ټوپونه وایي په ځمکه یې سره. زه به دغه بچی یم، زه به دغه نه پیدا یم. بابا ځوانان شته که نه؟ نو مشرانو له خو کور کې پکار دي چې دوا کوي. زه د لسو ځوانانو اوس هم ښیم الحمدلله. عمران خان مو ستاسو نه کشر دی که نه جي؟ او یو 70 سال کشر عمران دی. خان چې څه کوي دا ښه کوي که نه؟ ډېر ښه کوي. یا خو قرباني ورکوي، دا خو د لیډر اسلام دی، لیډر دنیا دی، هغه داسې یو انسان دی. عمران خان مو ولې خوښ دی؟ عمران خان مې په دې خوښ دی چې فوج او د کرپټ حکومتونو 70 80 75 سال پورې حکومت وکړ په موږ باندې او دې ملک ته هغه هېڅ قسم ته عوامو ته فایده نه ده ورکړې، ملک یې ترقۍ ته نه ده پرېښودی. په دې وجه باندې عمران خان خپل پراپرټي هم چې کوم ده نو وقف کړې ده. عمران خان صاحب ته دوا کوئ بابا په مانځه تو قسم مې په الله دي چې اوس مې نفلونه وکړل ماسپښینه او که مې نه کړي نو کافر د دنیا نه لاړ شم. دا ولې دا مینه ولې ده؟ مینه په دې وجه ده چې قوم باندې مین دی، په پاکستان مین دی، وطن محب وطن دی. ښه بابا نو مونږ ته چې دا خلکو وایي چې زرداري ډېر ښه صدر دی او ډېر ښه حکومت دی، نو دا بده وه؟ یاره یې هغه خو هر چا ته پته ده چې په بلیک پیپر سینما کې دغه خرڅوله ټیکټ یې او ډاکو لوی ډاکټر اوسه ډاکو دی په الله مې کې زه ټکونو والا یم، زه ټرانسپورټر یم، ما ته پته ده. او هغه دا وایي چې بای موږ خو مشر زرداري دی ښاغل دی. هغه خو تاسو وایي ډاکو نواز شریف خو ښه سړی دی که نه جي؟ نواز شریف به دا شیخ خو د نواز شریف نه خراب دی ټوله چې هغه راباندې حکومتونه کړي دي او هغه هېڅ قسم قدم نه دی اخیستی د ملک او د قوم دپاره. ښه وزیر اعظم نه و؟ ها جي ښه وزیر اعظم نه و؟ نه جي نه یو ښه نه دی، نه فوج هغه خو نه دا نور خو بغیر د عمران خان. او شهباز شریف وایه خو بیا واقع خبره ده که نه او هغه خدای دې وبخه بیا. ښه بابا جي دا راته ووایه ما اورېدلي دي چې را روان کې وزیر اعظم چې دی هغه بلاول دی. بلاول خو ته مو هغه باندې ورسره نه وامنو، هغه هې ده. نو اوس تاسو څه غواړئ؟ ښه څه ووایئ؟ پوه نه شوم دې په سوال سره. دویمه دا عمران خان ولې ضروري دی بابا جي؟ عمران خان جي به د ملک او د قوم او د مسلمانانو لپاره د دې لپاره ښه دی. ښه دا راته ووایه دا 15 کاله او د عمران خان صاحب د 28 سال دا محنت دا موږ دومره لیټ ولې ولیده؟ دا چې موږ به وکړه چې دته خو وایي چې کله نوې شروع شو که نه جي د ټانګه پارټي به یې ورته وي. الله پاک چونکې هغه کې هغه مخلص و، هغه کې اخلاص و، هغه محب وطن و د بچپن نه، هغه د پاکستان نوم کړی دی، د هغه ورلډ کپونه راوړي دي، هغه د دې ملک دغه پیدا کړی دی که نه جي او هغه خپل ما خو وایي چې هغه کوم پراپرټي ده هغه وقف کړې ده. دومره مخلص سړی دی نو بس زمونږ په دې باندې خوښ. بابا جي اوس چونکې ستاسو 80 کاله عمر دی که نه نو دا ځوانان ټیک دي دوی منډه والی شي، نو تاسو خو مشران یئ، نو چې تاسو کور کښېنئ او دوا ورته کوئ دا بس نه ده؟ دعا به ورته هم کوو، قرباني به هم ورکوو. او جي دا جذبه او تاسو ته پته ده چې هلته کې ډېر زیات فورسز ولاړ دي بابا جي، ډېر زیات پولیس ولاړ دي، ډېر زیات فورسز دي په بې بها تعداد باندې دي، نو څه یره څه ډر خوف؟ یاره جي که سرېدا زمونږ یارېدی که نه نو هره پیره موږ تللي یو، تر لاهوره پورې موږ تللي یو، موږ تللي یو. اوس به هم ځو، هېڅ یاره نشته چې راوتي یو په دې ځای باندې د ګن ګوله خوړلو ته تیار یو. او دا مې
یو کس چې پکې وغېمه که نه یو په دې نو انشاءالله تعالی بس زما د لار مان به پوره شي. عمران خان به راولي بابا بیا به واپس راځي که نه د هغه نه به بغیر واپس راځي. ګوره جي ما ګوره چې ګینې نمبر دله در کومه که رالم تر هغې چې تر کومه پورې عمران خان در دې کړی د بل چا په خبره هم یقین نه کوو. هله به موږ واپس کېږو ګینې نه. علي امین ګنډاپور صاحب ویلي وو چې ځان سره کفنونه را به وړو اوس دا ځل نو ستاسو په دې هکله څه خیال دی؟ بس دې کفنونه خو ډېرو ملګرو راوړي هم دي اما یو غټ سپین څادر راوړی دا به مې کفن. الله دې تاسو ژوند درکړي بابا جي. ګرانو عزتمندو مشرانو کشرانو دا زمونږ هغه مشران دي د عمران خان صاحب نه 4-5 کاله زمونږ دا بابا مشر دی. عمران خان هم بابا دی. په دې عمر کې نه د هغه تبه کېږي نه په سر درد راځي نه پلیټ سلټ چې دي نه کلچ پلیټونه خرابېږي. دا هغه جذبه ده ولې چې ایمان دې پوخ وي نو هر قسمه د مشکل مقابله انسان کولی شي. ګرانو عزتمندو دلته یو خبره کول غواړم ضرورت دی د دې خبرې. زمونږ په علاقو کې اکثر خلک وایي چې څوک جیل ته لاړ شي زندان ته لاړ شي نو خلک وایي ناپوهه خلک ورته وایي یا پوهه خلک هغوی وایي دا د الله عذاب دی او ځینې خلک وایي نه دا د الله د طرف نه ازمایش دی. او یو کس لاړې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته هغوی ته گزارش وکړو چې دا وفرمایي یو کس باندې سخته راشي وقتي طور باندې په هغه باندې مشکلات راشي نو ډېر خلک دا وایي چې د باندې دا د الله عذاب دی او ډېر خلک دا فیل کوي چې دی د الله تعالی په ازمایش کې دی دا ازمایش په ختم شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ډېر ښایسته جواب ورکړو وی چې کوم انسان باندې سخته شي مشکلات شي او هغه الله تعالی ته نږدې شي نو د دې مطلب دا دی چې دا ازمایش دی او کومه سخته کم مشکل چې تا د الله تعالی نه لرې کي نو او فیل کا چې دا د الله تعالی عذاب دی. عمران خان صاحب چې جیل ته لاړ ډېر خلکو دا فیل کول او ډېرو خلکو دا الزامات لګول چې عمران خان صاحب کوکین هم څکي چرس هم څکي هر قسمه نشه کوي او دا خلکو تمه لرله چې عمران خان جیل ته لاړ شي 2 ورځې به نه تېرېږي او په هغه خلکو کې شاید مونږ هم یو چې مونږ دا فیل کول عمران خان خو شهزادګانو ژوند تېر کړی دی هغه به جیل کې څنګه وخت تېروي. د دنیا په تاریخ کې داسې څوک نشته داسې ځوان مور نه دی راوړی چې که بجلي یي که نه یي که خوراک یي که نه یي که سخته یي که مشکلات یي هغه وایي زما ژوند دلته ختم کوي خو زه د دې ځای نه ژوندی نه وتل غواړم. نو عمران خان ته په دواړه لاسه سلام هغه مور ته سلام چې پاکستان له داسې غټه تحفه ورکړې ده. پاکستانی قوم ډېر خوشنصیبه قوم دی ډېر زیات خوشنصیبه قوم دی چې 15 کاله محنت وکړه الله تعالی ولا یو لیډر ورکړ خو عمران خان ډېر بدنصیبه دی چې په دې ملک کې پیدا شو. په کار خدا وی چې په کومه ورځ هغه جیل ته تللی وی او پوره قوم راوتی وی که نور نه راوتل دغه خو به راوتی وی چا چې د هغه په صحت کارډ باندې علاج کړی مور او پلار لا. پښتون خو نر دی پښتون خو نر دی پښتون خو د نرتوب په نوم یادېږي. زما دی پښتون لکه یو خان له لاړ شي د هغه په دروازه سجدهرې شي ای د خدای د خاطره ماله 4 لکه روپۍ راکړه پلار مې ډېر سخت بیمار دی اپریشن پې کومه نو که هغه خان خو اول ورکوي نه او که ورکړي نو بیا به 4 کاله د هغه غلامي کوي بلکې 400 کاله. عمران خان ته غلامي نه ده غوښتې نو دونه غیرت خو پکار و چې تا په صحت کارډ باندې د پلار فری کې علاج کړی نو چې په هغه لیډر باندې سخته راله نو تا له پکار و چې تاسو ټول راوتی وی. فرهاد خان لا اجازت راکوي د خپل درون بابا سره پاکستان عمران خان وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم وزیر اعظم او په الله مې قسم مې وروړه چې دې دې ته پوره خطل ښه بیمار یم ډاکټر وی نه بدای ما زه به زه مرد شم زما به چې زما کې سایي نو زما کټ په ډي چوک ته وړئ هلته به رږدئ دغه. الله دې صحت درکړي الله دې ژوند درکړي. ډېره مننه سر ډېره مننه سر. یو جهان